ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه خاص وظیفه د سجدې چې دا یوه سجده به ستاسو تمامو حاجاتو دپاره الله جل شانه کافي او شافي وګرځوي. دا یو سجده په دې طریقې سره وکئ تاسو چې کوم حاجت په دغه سجده کې د الله جل شانه نه وغوښتو هم هغه رنګې حاجت په الله تعالی ستاسو پوره کوي، ستاسو مشکل به اسانوي، ستاسو تمامې پریشانۍ به الله جل شانه د خپل در نه پوره کوي. هغه در کوم چې ډېر زیات وسیع دی او ډېر زیات غټ دی، لیکن مسلمانان نن د وختو چل نه ورځي. الله جل شانه به تاسو ته د زړه اطمینان دې سجدې سره نصیب کړي او ستاسو به ورسره الله جل شانه غټ نه غټه او سخت نه سخت حاجت انشاءالله پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات رحیم او کریم ذات دی، ډېر زیات هغه د حکمتونو والا رب دی، د قدرتونو والا رب دی مسلمانانو. او په جناب مصطفی نبی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود پاک چې ډېر زیات شفیق پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. محترم، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د سجدې وظیفه ده، یعنی په یو سجده کې به دا عمل کوئ او څه چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ته الله جل شانه درکوي. ګوره، دا سجده کول دا الله تعالی ته ډېره زیاته محبوبه ده، ځکه حدیث مبارکو کې راځي او الله جل شانه فرمایي چې د ټول نه زیات نزدېکت انسان ماته په سجده کې، یعنی په ټولو حالتونو کې د ټول نه نږدې چې کم دی ماته دا انسان دی د سجدې په حالات کې وي. بعض علما فرمایي چې لکه د الله جل شانه په قدمونو کې څنګه چې د الله جل شانه شان مطابق د سر فروت وي. نو مسلمانانو چې الله تعالی ته خوښ عمل سجده دی، نو په دې سجده باندې الله جل شانه د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکوي. دا سجده الله جل شانه د دنیا کې چې څومره سپین زر دي، سره زر دي، پیسې دي، مال دولت دی، د دې ټولو څیزونو ته الله جل شانه ضرورت نشته، لیکن دغه یوه سجده یې ډېره زیاته خوښه ده، کومه سجده چې د الله تعالی د رضا دپاره ولګي او د الله تعالی تسبیح پکې وویلی شي. نن تر دغې سجدې وظیفه ښایمه، تاسو دغه یوه سجده انشاءالله وکئ، تاسو چې بیا څه غواړئ هغه به تاسو ته الله جل شانه درکوي. سجده ډېره زیاته اسانه ده مسلمانانو، دا سجده په دې طریقې سره وکئ انشاءالله چې الله تعالی به سره ستاسو حاجت پوره کړي. طریقه کار یې دا دی مسلمانانو چې تاسو به اول ښه ښکلی مزیدار او دس چارندام وکئ، کو کیدای شي درنه نو مسواک وي، مسواک استعمال کړئ، ځکه دغه وخت کې انسان په خوله کې چې کوم بدبویي هغه هر څه ورسره ختمیږي. نو ښه مزیدار او دس چارندام چې مو کو بیا به راشئ او دا سجده کو تاسو د تهجدو په ټایم کې کړو ډېره زیاته او بهتره وي. که د تهجدو په ټایم کې نشئ کولی نو کو بیا هم هر ټایم یې وکړه نو بس باک پکې نشته. دا سجده نه مخکې به تاسو 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ، چې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وها سوره تعالی رمح مې د کعبې شریف ورور کوم. الله اکبر. صحیح شوه، 2 رکعاته وکړه چې هر صورت ته پکې وي. دې نه پس به تاسو داسې کار وکئ مسلمانانو چې تاسو به سجده کې پرېوځئ، یعنې د نفلو نه علاوه به یوه سجده خالص وکئ، اوږده سجده به وکئ، زه چې ته کم څه ویم هغه به پکې وایئ. چې کله هم سجده وکړه نو سجده کې به 11 پیرې درود شریف ووایئ، 11 پیرې چې کوم درود ابراهیمي دی دا به ووایئ، او د هغې نه پس به بیا تاسو بې حسابه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین دا به حسابي کتابه ووایئ. هغې نه پس چې دا کله تاسو یو 2-3 منټه دا وظیفه وکړه، د هغې نه پس بیا وي الله الصمد، الله الصمد، یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد. دا وظیفه به تاسو وکئ مسلمانانو.
یا وهاب الله صمد بدا به حساب کتاب وای شو. هغه نه پس د مسلمانانو نو دا لفظ وای یا الله یا الله یا الله یا قاضي الحاجات یا قاضي الحاجات یا قاضي الحاجات. دا الفاظ به دغه سجده کې وای. بیا به هغې نه پس مسلمانانو صورت اخلاص صورت چې دی نو دا به 11 کرته وایي قل هو الله احد قل هو الله احد نه والا د کفوا احد پورې به دا صورت تاسو په سجده کې 100 پیرې مو صحیح شوه. کو دې کې تاسو نه دا وظیفې هېرې وي خیر دی خو لیکن دغه الله الصمد او الله الصمد یا ارحم الراحمین او یا قاضي الحاجات او صورت اخلاص صورت بیا صورت کوثر صورت وکي 11 پیرې وایي. د هغې نه پس به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایي دغه سجده کې او بیا به دغه سجده کې الله تعالی نه دعا مو غواړي چې الله تا ته په سجده پروت یم ستا د قدمونو په خوا کې په قدمونو کې زما سر پروت دی الله تا ته سجدې حالات ډېر زیات خوښ دی الله نو الله ته زما دا حاجت پوره کړي الله زما په دې حاجت ته غالب زما دا حاجت ته پوره کولی شي الله کو زما دا حاجت ته پوره کې ستا په خزانو کې مالک الله سیواوالی نه راځي او که ته دا حاجت زما پوره نه کړي نو سیواوالی پکې نه راځي مالک الله نو ما د خپل در نه او د خپل سجدې نه ما خالي لاسونه مه بوځي الله ته زما دا حاجت سره پوره کړي انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو دا حاجت پوره کړي. الله مو خوشحاله او باد ساته الله م د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیر.